زه تاسو ته د ورور و خور مینه ښیم وی مور و زوی مینه درته ښیم چې مور زوی سره څومره مینه وي وی خور ورور سره څومره مینه وي د ژړا شپه دی د دعاونو مستجاب شولې شپه دی خور وی ورور مینه ما په خدای باندې قسم دی عجیبه مینه دی د خور وی ورور د کائناتو عظیم ورمنیسان زهرا زینب کبرا حسین سره څومره مینه وه هغې مینې ته لږ سوچ وکړو توجه سره څه ورمنې داسې مینه وه دومره مینه یې ورسره کوله ورور سره ورور حسین سره یې دومره مینه کوله څه خپل دوه واړه واړه زامن آن و محمد څه حسین ورور سره دومره مینه وه حسین خور سره خور ورور سره دومره مینه وه څه آن و محمد خیمې نه بهار و کله د ورمنې زینب د عظیمې مور خیمې ته ارنوتل سلام یې وکړو مورې سلام علیکم لږې مینې ته سترګې وغړو ما قسم په خدای دی ورمنې زینب خپلو ګرانو زامنو نه سلام نه واخیستو تاریخ یو عجیبه منظر لیکلی دی چې مور نه یې سلام نه واخیستو پوښتنه یې ونه وکړه ما ګرانې مورې ویلي د سلام نه واخیستو مینه درته ښیم چې څنګه مینه دی خور و ورور د سلام د ویلي نه واخیستو یوه قیامت جمله ورته کوي ورته یې چې ما مظلوم ورور حسین کله خیمو ته د انبار جنازه راوړي کله خیمو ته د شاهزاده قاسم جنازه راوړي ما ورور جنازې راوړي ما ګرانو زامنو تاسې کربلا کې اوسه پورې زنده یو لاړ شئ حسین ځانونه قربان کړي څومره مینه یې دی ورسره ورته یې چې مورې اجازات راکړه موږ حسین ځانونه قربان کړو مور ورته یې چې لاړ شئ حسین ته خو چې کله حسین ته مخامخ ودرېږئ بیا یې خپو ګوتو باندې ودرېږئ چې لږ الوړ برېښوي د مینې جمله دی خو ګوتو باندې ودرېږئ چې لږ الوړ برېښوي بیا دا شی ورته وایو چې ماما حسینه موږ خو وژړي یو که نه که درته وویله چې ژړي یو بیا ورته وایه چې لږ د جنګ اجازات راکړه یې چې کله مولا حسین ته راغلل یې خپو ګوتو باندې ورته ودرېدل ورته یې چې مولا لږ یې مونځ باندې ورته سترګې وکړه او اوس خو ژړي یو که نه ورته یې چې ما ګرانو خور یو تاسې ژړي یو خو ویله مولا بیا لږ د جنګ اجازات راکړه ویله حسین خو یې وورېده هغه جمله واورېده عظیم حسین څه وکړل هر دواړه خورونه یې سینې پسې ټینګ ونیول کلاکه کلاکه وژړېدو ورته یې چې دا طاقت ما کې نشته چې زه تاسې ته د جنګ اجازات درکړم لاړ شو خپلې مور خیمې ته اوس یې خور و یې ورور مینه دغسې کې پاته لګېږي څه آن محمد راغلل د ورمنې زینب خیمې ته ننوتل خیمې نه بهر ډېره زیاته ګرمي دی ګرمۍ ته کېناستل ویله یې داسې وخت راغلل چې حسین خپلې خیمې نه ووتو خیمو باندې د چکر لګوي کله یې سترګې وغړولې هغه واړه آن و محمد یې ګرمۍ ته ولیدل حسین اوسې راغلو ما ګرانو خور یې ویلي ګرمۍ ته ناست یوئ قیامت جمله ورته کوي ورته یې چې ماما حسینه ته د موږ ته اجازات نه راکوې مور د خیمې کې نه پرېږدي ته د جنګ اجازات نه راکوې مور د خیمې کې نه پرېږدي وشه حسین واړو واړو خور یې اوسه یو عجیبه دستور وکړو څه دستور یې اوسه وکړو واړې واړې زغرې عبادات باندې واچولې تورې لاس کې ویر کړلې
وتعيد تمشمور توسي تا اجازات درکو اوس لوړ شوي لږې مور نه اجازات واخلوي ورمنې زینب نه اجازات واخلوي مینه د خور او ورور دغه مینه دی سوال محمد کله خیمې ته ننوځي مور ته یې سلام وکړلو مور څه کله واړه بچي زغرو کې ولیدل سپکه پاڅېده جواب یې ورکړو وعلیک السلام کله یې جواب نه واخیستو د تاریخ جمله دی چې و بل طرف ته اخپال کړل بیا یا سامانو باندې زړه نه شو باد ورور سره یې دوره مینه و د خور مینه درې خبرې ورته وکړې د مګرانو زامنو د زغرې په حسین در باندې واچولې زه تاسو ته د جنګ اجازه درکوم خو دغو دروغو سیاتو باندې عمل وکړئ ویله مورې کوم سیاتونه دي ویله یو سیات مو دا دی چې تاسو کله میدان ته وځئ بیا جنګ د مولا علي مخای وکړئ مورې دویم وصیت څه دی ویله دویم وصیت مو دا دی چې کله ښه ډېر جنګ وکړئ چې کله تن ته در باندې راشي د مینې جمله دی کله تن ته در باندې راشي بیا یې ما ورور حسین ته مدار غږ ونه کوئ ویله مورې څه ډېر کلي شو بیا اوبه چونه وغواړو ویله حسین یې ما غواړئ ویله ویلې ویله لږ ښه خیمو کې سترګې وغړوئ وړه سکینه ده راکاشه رګونه کوي دریم وصیت د قیامت وصیت یې ورته کړی دی مګرانو زمانو چې کله ښه ډېر جنګ وکړئ بدن باندې به زخمونه ولګېږي کله ځمکې باندې پرېوځئ ځمکې باندې ولوېږئ بیا یې ما ورور حسین ته یې مدان غږ مه کوئ ویله مورې ویلې ویله حسین ته د مدان غږ ځکه مه کوئ چې ما ورور دوره ستړی دی چې سبې نه راسي کله د اکبر جنازه راوړو کله د قاسم جنازه راوړو کله د محمد جنازې ته نشي تللی هغه خو ډېر ستړی دی بیا حسین ته تکلیف ویره نه کوئ د مور و د خور مینه وه بیا یې مور زوی سره څومره مینه وي ما قسم په خدای دی او شباس دی نور به نه ستړوم د مور زوی سره دوره مینه وه چې کله د شپېږو میاشتو اصغار یې حسین ته ورکولو مطابقانو یوه جمله یې ورته وکړه چې یې ورته ویله ما ګرانه زویه ما خو څه خدمت داسې نه وکړلو خو چې میدان ته د بوځي بیا حسین ته پل کې به ژړا نه شي اوشه حسین ډېرې قربانۍ ورکړي یوه وړه قربانۍ کله حسین ورکوله دغه قرآن حسین چې میدان ته وړلو تاریخ لیکي چې حسین کله خیمو ته نږدې شو غوښتل یې چې زوی اصغر به اوچات کړم خو ویله چې ما کله د خیمې پرده اوچاته کړه څه به ولیدل ویله ما سترګې غړولې وړه لور به ګوهرې ته ناسته وه ګوهرې ته ناسته وه د زنګوی مزه یې نیولی و ورو ورو یې جوړ سویله نو اصغره وروره خوب وکړه نوشه نو اصغره وروره ته خو ډېر تږی یې راتاشه غږونه دې کوي کاکا اوس به شته دی اوبه به درته راوړي مولا یې چې زه خیمې نه وفا شوم دعا مو ورته پروردګاره وړې سکینه نه به اصغر څنګه جدا کوم ورور نه خور نه به ورور څنګه جدا کوم ویله څه به وکړل اسمان ته به سترګې اوچاتې کړي پروردګاره مدد رسوه کړي پروردګار څه وکړل جبرائیل یې راواستولو د مینې جمله دی ویله کله جبرائیل راغللو مولا څه مشکل کړي ویله وړوکی سوای ده وړې لور سکینه نه جدا کوم لږه اندازه ولګوئ
وړوکی زوی ده وړي لور نه جدا کوم خو طاقت یې نه لرم چې اصغر ونه جدا کړم ویله ما سره مدد وکړه ما قسم په خدای دی کله جبرائیل خیمې ته نږدې شو د خیمې پرده یې اوچته کړه کله د مینې د ناز و د ادا کیسې د خور ورور یې ولیدې د جبرائیل خیمې نه جوړېدلی ستون شولو مولا ته دې ای مولا په تا طاقت یې ما نشته چې زه سکینه ته وړوکی ازغار جدا کړم درسم شپه دی دا طاقت مې نشته چې زه وړې مېرمنې سکینه نه ازغار جدا کړم ویله کله دغه جمله یې وکړه هغه نه بعد جبرائیل خو لاړلو ویله حسین ولاړ و په زرګانو کېناستو ویله کله حسین په زرګانو کېناستلو اسمان ته یې سترګې اوچاتې کړلې غاښ یې وکړلو پروردګاره وړې لور ته مو خوب راولې چې وړوکی ازغار ورته جدا کړو پروردګاره وړې خور ته مو خوب راولې چې ازغار ورته جدا کړو ویله یوارې خو دا جمله وه تاریخ لیکلي دي وپي غواړم ډېر مینې مینې سم واورې مجلس خراب نه کړي تا ته د واړه علي اصغر وصیت درکړم بس صرف پر یاد وکړه دې ژړو شپه دی پروردګاره د وړوکی ازغر څنګه جدا کړو د تاسې ژړا نه قربان شم مینې مینې سم واورې بیا تاریخ لیکلی دي ویله یوارې حسین کله د خیمې پرده اوچاته کړه سترګې یې نړولې چې وړه بیبي خوب یې ولیده میدان ته قرآن وبسي د شپېږو میاشتو قرآن دی میدان ته یې وبسي ویله مور ونه واخیستلو وړوکی زوی خپلې خپلې جوړ کړلو هغه نه بعد ورته ویل چې ما ګرانه زویه میدان ته روان یې پام وکړه حسین ته میدان کې په ژړا نه شي صبر وکړئ مینې مینې سمه مصاحب واورئ زه اشاره کوم هغه نه بعد به ګوهرار وځي مینې مینې سمه واورئ ویله کله یې میدان ته وبسلو دا د تاریخ جمله دی د قیامت جمله تاریخ لیکلي دی ویله یوارې واړه ازغار وچه شنډه وچه ژبه شنډو باندې تېره کړه کله یې ژبه وچې شنډو باندې تېره کړه میدان کې زلزله راغلله د خرو کې شور و خور جوړ شولو ډېر ظالمان راسلې جهنم شول حسین څه وکړل هغه وړوکی ازغار یې اوچات کړلو ظالمانو ته نه یې څه وه ظالمانو لږ واړه ازغار باندې رحم وکړئ ډېر تږی دی ویله حرمله څه وکړل غاږ یې وکړلو ایک تن کلام الحسین ویله د حسین وړې وړې خبرې ختم کړئ مینې مینې ساتندوي جملې نوره واورئ السلام